أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم افضل الأعمال انتظار الفرج. ټولو نه مخکې خپلو قدرمنو عزتمنو اوریدونکو ته سلام عرض کوم او بیا سلام نه بعد د 15 شعبان تبریک عرض کوم تاسو خدمت کې. رسول الله بزرگوار حدیث ده افضل الاعمال انتظار الفرج. ټولنه بهترین عمل د هغه د امام زمان علیه السلام انتظار کوله. هغه مولا چې هغه انتظار کې مو تاسو یو د 15 شعبان د مغه مولا ولادت شپه ده. څه د دې شپې مختلف اعمال دي. اول عمل څه کوم ده؟ غسل کوله ده. څه انسان په کار ده دغه شپې غسل وکي. دغه غسل سره روایات شته دي څه چا دغه شپې غسل وکړلو دغه ګناهان معاف کیږي. دویم عمل څه کوم دی؟ زیارت وارثه ده. څه انسان په کار دی زیارت وارثه وایي، دغه شپې باندې لوی ثواب لري. و امام صادق علیه السلام، امام محمد باقر علیه السلام شپږمې قبلې و پنځمې قبلې نه روایت ده څه که چیرې 15 شعبان شپه چا بیداره تیره که د هغه ګناهان معاف کیږي. او پروردگار عالم خپل ذات اقدس باندې قسم خوړلی دی چې ما دربار نه هیڅوک دغه شپې خالی نستنیږي چې د هغه ټولې ګناهان معاف نه وي. دغه دوو معصومینو نه روایت دی، پنځمې قبلې نه او شپږمې قبلې نه روایت دی چې خدای خپل ذات اقدس باندې قسم خوري. دوره عظیمه شپه دی او دا دوه امامان یایي چې لیلة القدر شپې نه علاوه څوره شپې دي، هغوی نه افضل ترینه شپه چې کومه دی هغه د 15 شعبان شپه دی، ډېر لوی عظمت لري. بل عمل چې کوم دی هغه زیارت امام حسین علیه السلام دی. څه انسان په کار دی زیارت امام حسین علیه السلام. البته روایاتو کې شته دي څه په کار دی د حسین علیه السلام ظریف څه نږدې وي، که بیا څوک نږدې نه وي په کار دی هغه خپل کورو کې د امام حسین علیه السلام زیارت وایي او بیا هغه پروردگار عالم اسمان طرف ته سترګې اوچاتې کی وایي السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. خدای نه خپل حاجتونه طلب کی. و امام صادق علیه السلام نه چا پوښتنه وکړه چې مولا ټول نه بهترینه دعا کومه یوه ده؟ مولا ورته ویله چې ټول نه بهترینه دعا دغې شپې نماز عشانه بعد 2 رکعاته المنځ ده. اول په کار دی هغه 20 مرتبه وایي، شل ورته وایي یا رب یا رب، بیا ورته وایي یا الله یا الله، بیا ورته وی لا حول ولا قوة الا بالله، بیا لاس ورته وی لا قوة الا بالله. او دا بهترین عملونه دي دغه شپو باندې. جوانان عزیز، عاشقان امام زمان علیه السلام، انسان په کار دی مولا سره منصوب شي، مولا سره انس حاصل کی اعمال واجب سره. دغه شپه ډیره عظیمه شپه ده. پروردگار عالم موږ ته یو بهترین فرصت راکړلو چې بیا موږ دغه شپې ته راورسېدلو، زنده پاتې شو. خدای ما وکړه څه که چیرې یو جوان دغو اعمالو نه غافل شولو، نور څه باندې لګیا شولو چې هغه اعمال د مولا او د موت منځه هغه فاصله واچوي چې مولا نه موت وریا کی، مولا د سیما وکي چې دغه شپه موت سره تیره شي، یو عمل مو په ځای نور بل څه باندې لګیا شو چې هغه عملونه چې هغه مولا ته پسند نه وي، چې هغه عملونه چې هغه مولا جوړوي غیر پردې کې. جوانانی عزیز، په کار دی غافل نشو. د شپه موت د فاره یو فرصت دی د مولا دیدار کوله دی. او بل عمل چې کوم دی هغه صدقې ورکوله دی. چې صدقه ډیر لوی فضیلت لري چې د انسان بلاوانې رد کوي مخینه. او بل عمل چې کوم دی هغه معاف کوله دی. یو در بل فکر دی دغه شپې دغه ورځې باندې یو در بل معاف کو، که چیرې څوک چانه ناراضه دی ناراحت دی په کار دی هغه خلیا کو موتا
داسې دی لکه مولا مو ځان سره خولیا کړی یو مؤمن خولیا کوله یو مؤمن سره مینه محبت کوله د مولا سره محبت کوله دی او بیا عظیمه شپه دی. بل عمل څه کوم دی پکار دی هغه مؤمن چې هغه تکلیف کې دی هغه بیواسه دی هغه سره مدد پکار دی وکي هغه سره پکار دی مو ته دغه شپو ورځو مدد وکړو خاص کر د 15 شعبان شپې چې دغه اعمالو کې یو عمل دغه دی. بل عمل هغه دوای قومیل دی چې ډېر لوی فضیلت دی چې قومیل نه روایت دی چې ما امام علی علیه السلام ولیدو چې هغه سجدې کې دوای قومیل دغه شپې باندې ذکر کولو تلاوت دوای کومیل سجدے کې مولا ذکر کولو دینه پاته لګیږي چې د ائمه نظر کې د امام علی علیه السلام نظر کې د امام صادق علیه السلام نظر کې امام محمد باقر علیه السلام نظر کې امام علی رضا علیه السلام نظر کې دا شپه څوره اهمیت لري او څوره عظیمه شپه ده اوس دینه پاته ولګوا. او بل عمل سکون دی هغه نماز جعفر تیار دی روایاتو کې شته دي د ائمه د معصومینو هغوی باندې مفصل روایات دي چې چیرې چاته مشکل پیښ شولو نو نماز جعفر تیار ادا کی. هغه جعفر تیار چې هغه به قیامت په ورځ باندې پروردگار عالم وزرونه ورکوي هغه به دوی فاری وي. هغه جعفر تیار عظیم شهید جعفر تیار د هغه په نیت سره نماز جعفر تیار غروب ټیم کې خو دغه شپې باندې ټیم نه دی معلوم غروب نه وخته سبې پورې ته جعفر تیار المنځ کوای شي او دوای نو د بې ویلاله دی زیارت آل یاسین دی د ټول عملونه پکار دی انسان دغه شپې کې کم از کم څه نه څه اعمال په ځای راوړي چې هغه سره مو تاسې مولا زیارت نصیب شي. مولا زیارت هر چاته نصیب کیږي که چیرې څوک کوشش وکړي اعمال په ځای راوړي. جوانان عزیز عاشقان امام زمان علیه السلام داسې نه وي چې دغه شپې نه مو ته غافل پاتې شو شپه رسه تېره شي او مو ته په بل څه باندې لګیا شو هغه شیونه چې مو ته او د مولا منځه هغه فیصله راولي د مو ته او د مولا منځه خیل کیږي پکار دی هغه شیونه مو ته په ځان را نه وړو. هر یو هغه شی وي چې هغه نه مولا خفه دی مولا خفه کیږي هغه پکار دی مو ته په ځای را نه وړو. ویلې اصل زندگی د ائمه او زندگی ده پکار ده موتا خپل زندگی د ائمه او د امامانو د معصومینو زندگی نه پکار ده هغه نقل کو پکار ده د هغه نقش قدم باندې روان شو څ ائمه او څو ویلي دي پکار ده هغه متاسی هغه باندې عمل وکړو او ټول نه بل یو بهترین عمل څکوم ده هغه دوای سلامت امام زمان علیه السلام اللهم کل ولیک الفرج پکار دی هغه دوا پکار دی په ځای راوړو او ټول نه بهترین اعمال هغه دی چې د خپل امام ظهور د لپاره دعا وکړو هغه د لپاره مو تاسې منتظر شو. امید دی چې دغه شپه چې مو ته پروردگار عالم یو فرصت راکړی دی چې دغه بهترین شپه مو ته نصیب شوي دی پکار دغه شپې کې مو ته عمل په ځای راوړو هغه شیونه چې هغه خدای او د اهل بیت او د امام نه دی خوښ پکار دی هغه مو ته په ځای را نه وړو او ټول نه بهترین عمل د امام زمان علیه السلام ظهور دپاره دعا کوله دی. دعا کوو اللهم عجل لولیک الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.